نبی علیہ السلام مبارک په صحابو کې دا صفت د تقوا پیدا کړي. الله پیدا کړي دی، خو ظاهر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سبب دی. ځکه حضور پاک الله د هدایت لپاره را لېږلی دی او امت ته ډېر لوی هدایت پرېښی دی او ډېر لوی خیر الله د هغې نه امت ته رسولی دی. نو داسې معاشره جوړه کړه چې د تقوا مثالونه پکې مثالونه. خود حضور پاک په خپله د تقوا یو ډیر اخیری مرتبه ده، که هغه مونږ کې ویم نه نو مونږ په خدای نه نیسي، لیکن صحابه به هغه مرتبه هم ځان کې پیدا کوله. لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلامو، نو په هغه به مزدوری کوله. دا په عربو کې دا یو رواجو چې غلامان بچا دیله اخیستل چې زما خدمت وکړي، چا بدیله ساتل چیرې دا کاریګر دی نو دی به کار کوي بازار کې، نو ماله به ماښام پیسې پیدا کوي. چا به پې دیاړي کوله چې زه دیاړي کوه او دومره پیسې ګټه ماله راوړه. نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو غلامو، هغه ته یې ته دروازې کار کوه او ماښام ماله پیسې راوړه. نو ده به کار خدمت کوم او ماښام به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له چې څه ګټلي پیسې به یې راوړل. نو یو ځل یې وله څه خوراک راوړه، تازه خوراک. حضرت ابوبکر صدیق هغه خوراک وخوړه. نو هغه غلام ورته وی نور کله خو به دې ما نه تپوس کو چې دا خوراک د څه دی، نن خو دې تاړو تپوس ما نه ونه کړ. حضرت ابوبکر صدیق ورته وی وږي هم ډېر زیات، ډېر وږي وم. نو چې خوراک دې کېښود نو اړو تپوس مې محسوس نه که ضرورت او مې خوړه. خو یې اوس ته نه تپوس کوم، وی دا کم ځای و. وی دا چې کله زه په جاهلیت کې وم د اسلام نه مخکې، نو یو سړي له مې څه منتر جادو کړی و او په منتر جادو نه پوهېدم، دوکه مې ورسره کړې وه. نو هغه قرض مې په هغه سړي باندې پورې و. نو اوس د اسلام نه پس په لاره تېرېدم، په هغې کې وادو. نو زه ورغلم، ما ورته وی چې وروره زما د هغه منتر جادو هغه پیسې د باندې پورې دي، شابه راکړه. نو دا ډوډۍ خوراک یې راکړه چې دا پکې واله، دا چې تا ته مې کېښوده او تا وخوړه. اوهو انا لله و انا الیه راجعون. په ما دې حرامه ډوډۍ وخوړه. یو خو دا ده چې منتر او جادو باندې پیسې غشتل ګناه ده، او دویم دا چې ته پې نه پوهېدې، دوکه دې ورسره کړې ده او په دوکه دې پیسې وګټلې، دا دې دویمه ګناه وکړه. لکه نن سبا مونږ خلک په دوکو څونه پیسې ګټو. زه حیران شم چې مسلمان د پیسې دپاره څومره ټګۍ کوي او څومره دوکې کوي. سوچ مې لاړ شي چې خدایه دا مسلمان کوم ځای ته ورسېد، د ده په زړه کې اړو یره د خدای شته دی نه، داسې په خولې دا وایي چې آمنت بالله، لکه په الله دی ایمان دی، د الله خبره ومنه که نه. او بالیوم الاخر اخره کې وایي چې د آخرت په ورځ مې ایمان دی. نو د آخرت په ورځ چې د ایمان دی نو تا آخرت منې؟ اسی ایمان دی، د خولې خبره ده. د آخرت په ورځ د ایمان دی، نو آخرت کې به د نه خدای تپوس نه کوي، هغې لرې ځان نه دی تیار کړی. دا سوچ ته شته او که دا سوچ ته نشته؟ څومره ټګۍ زمونږ خصوصا په دې دوکانونو کې کېږي. نن په ټوله دنیا کې ګرځه، ما سوا د یو څو دوکانونو نه ټیک ته مسلمانان او صالحان هم شته، دا نه وایم چې ټول یو شانتي دي، خو سوچه چای به چته ډېره کمه پیدا کې. د دوکې چای ده، پکې څیزونه ګډۍ او رنګونه وله ورکوي، چیلکې پکې ګډۍ رنګونه ورکوي. سوچه مساله ټیک د صالحان نیکان خلک هم شته، ښه به هم خرڅوي، لیکن کمه به داسې وي چې هغې کې به سوچه مساله وي، ګندونه او رنګونه دي، ادر باندې خرڅوي. دا معمولي غوندې دی، ګاډو والا نه ته سودا کې د پاسه یو شان شی پروت دی او لاندې بل شان شی پروت دی، دا ګناه نه ده. د پاسه به ښکلې مزېدار اعلی ټماټري، ته چې ورته ګورې نو ته به چې خدای اومه مې وخوړې او ځان به وررسې، او چې لاندې ګورې شنډۍ به پرتې وي، او کم وخت چې تل علموي هغه شنډو ته یې ور علمه کړي. یا لکه دا برف د سر دا پکې واچوه، وی دې لاندې سره به زه څه کومه، داسې وایي که نه وایي؟ نو دا لاندې ځان لکه وغه ځان لکه بیا دا لاندې بره واچوه که نه. خلکو له ولې دوکه ورکوي چې سړی ځان ته په دې رابلې؟ الوګان شو، غوښه شوه،
نور سیزونه شو ټول په دوکا. ایرونو یادو ساته په دوکا کلی مال ډیرم پیدا کو، لار په غلطه لار بدنوزی ګور یاد ساته. جیب بر ډکی برکت په پکینی، مقدمه به جوړ شي، اسپیټال به جوړ شي، بچی بنا جوړ شي، خزه بنا جوړ شي، شابه وړو اسلام آباد او لاهور پورې ټیسټونه کاوه. خو زی بدن په سولو بدن زی خدای به وته سولې کولاوي او پاغي بدن زی او که حلال لکشي میو صبر دته کو نو سولې به وته بندي مطمئن او خوشاله به پکې. دا د دوکو کاروما. نو دا دوکه حرامه. په دې پمپونو کې مونږ روانو په دې سینجی پمپونو کې اوس خو خیر قصه بل شانته ده، خو بره به لیکلیو هغه ریټ به لیکلیو 61 نو پټې نه هغه ننن به وسردا سي لاندې پټې لیکلی و چې سړی دوکه کی ابه داسې پټې نه غوندې وسره لاندې لیکلی و چې لره دې نه نخکاری. دا شیطان وتا چې نه 61 ننن مې چې خلکو تخکاره کی چې زما خو 61 روپے نرخ دی او کبیا سو کوئی چې لکه تا خو 61 نه 2 پیته کټ کړي نو ما خو لاندې وسره ننن مې پیسې لیکلې دي نو 1 روپے څه شی چې هغه له دوکه کې زاوسته وایوس. یو پمپ والا چې د کروڑونو پمپ چلی کاغه 1 روپے دوکاو کی په کیلو کې نو دا سونه फायदा غته رسي یې سمنا. لیکن دا شیطان وته پړ کې چې لکه سپوږی کې 2 پیته لیکنه دا ننن مې دې وسر پټې نه وری لیکلې دي. دا دوکې دا کې دا سخت جرم دی او خطرناک ګناه ده چې څوک دوکه کوي رونو دغه تقوا نشتا دی د خدای نه یریږي. د قیامت د پرواز د زړه ایمان ټیک ته مؤمن وتوایو کافر وتنوایو خو د ایمان چې کوم بنیادی نخښه د هغه د پړ کې نشتا. دی څنګه مسلمان دی؟ نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وتسوي وی دوکا دی وکړه. په اخباراتو کې پرون می اخبار کته نو لیکي چې پپایو کې کیمیکل اچي. ما مخکې روزو کې ویا په خو الحمدلله او سیوځه کې چې اسکلا نو مزیدار ټینګه وا مې په خو چې خټینګي اے مولوی سی وی ټینګ کوم مې چیرې خشتراولې دنو وی دا پکې دا ظالمان سره پودر موډر غړي او پاغي ټینګي اوس کې وسره د انسان صحت سره لوبي دي کنه. دو نقصان شو، پیسې دې په دوکا او غټلا او انسان صحت ته برباد کړه خدای نه یریږي. نو ایتا دو نقصان او کل په جادو منتر دې پیسې واغېته او دوکا دې کړه دا خو نو څه چلو کا تعلق یې ګوتاو منډل چې دا ډوډس الټه کم زورې لگاو نو الټه کې دینا. حالانکه د شریعت مسله دا ده چې تا باندې څوک ډوډۍ خوري او ته پنه په او حرام ده باندې خو انسان دی نو پته الټه کول څه لازم او فرض نه لري. ته پدې مکلف نه چې خامخا الټه کا بس غلطي یو سړي ډوډۍ در باندې خوړو ورته راته چې آرام مې در باندې خوړه نو الټه کول پته لازم نه لري په شریعت کې. خدا د تقوا اخیری درجه ده ورع وتوي هغه اخیری درجه خو له ګوته منډل چې کوي نو الټه کې رسترګي بقې بقې راوته چا وتوي سه بولی وی دا ډوډۍ سره باسم وی وبو پسې اوس کنو بیا کې دي شولټه درشي وی ورشو برولې نو بیا اوس کړي نو بیا په تعلق کې ګوتاو منډلا نو هغه ارسه الټه کړل دومره وسره سترګي بقې پړسېدلې رنگ یې وسره بدل شو مخې سور شو وی دا دي څوک ځان سره ځان دې برباد کا اشاګردان وتوي وی کدین وړې سره زما روح او سارا وطنو می وسره رسته خدان وړې می وجود کې نه پرې خو دا اخیری مرتبه د تقوا. صحابو کې دا څه تقوا نبی کریم صلی الله علیه وسلم متخودلی دي. یو ځای کې نبی علیہ السلام دی یو خزه ملما شو وخه ولا په حقلا چې ډوډۍ خوړله چې نو چې تکل خلک اړې راړې نتیریږي اړې راړې په خلک نو ولې نتیریږي. نبی علیہ السلام فرمایل وی داسې معلومیږي لکه دا غوخه چې د کم ساروی دا د مالک نبی اجازه تعالی شوی دی معلومات والے اخذنه تاسو کو وی دا غوخه تا د سو وی دا مې راکوټي چیلو کې یا ګلول کې حلال کړی دی وی دا چاو وی نبی علیہ السلام مې ملمو زما خوا کې گاونډیان دي دا غینه مې غشتو نو چې ورلم نو مالکی پکور کې نو خځه تمې چې دا پسو خرڅه وی خاون مې نشتا مې دا بس په مې را خرڅ کچ خاون دی راشي خیر اجازه وته غواړي پیسې مې ورکړې دي دا نه چې مې نه دي ورکړې خو خاون نبی اجازه حلال شوی دی. نبی علیہ السلام ودا سو کې ودا خوراک ته پقیدیانو میدیانو خره دا مونږ له مرکه چې پیغمبر د خلکو مخ کې دا کار کوي نو اثر کیږي کې نه کیږي. کزه مثال پتا ور تاسو د دلته ناشته ما او مسله د بیانوم او ز په خپل یو مسله کې یو ګناه کې مبتلا موتا ته چې دا ګناه مکوا فرشته وای پتا به اثر وکي
نه کتا باندې به کله اثر کوي اله به اثر کوي چې زه خپله دا ګناه نه کوم چې زه نه کوم ځان ساتم نو پتا به اله اثر کوي او چې زه په خپله پکې مبتلا یم تا ته وایم مه کوه او دې په خپله کوم اثر به د باندې چته مونه کي نو رسول الله مبارک لومبي عمل به په خپله کاو دیم نمبر د صحابه مخکې به عمل کاو نو صحابو کې بیا دا پیدا کېدل بنو صحابه خو بیا عجیبه حیثیات او عجیبه شخصیات ته جوړ شو حضرت حنزله رضی الله تعالی عنه یو ځل په لاره را روان دی او پریشانه دی نو سوی نافق حنزله نافق حنزله نافق حنزله نو ظاهری معنا خو اداره چې حنزله منافق شوی دی لیکن دا معنا خو موږ نشو کولی هغه صحابه دي یو سړی ځان ته ډېرم ګناهګار وي ګناهګار یم خو ته خو نشي ویلی ورته که نه خو ځان له لګیا دی الله سره معامله ده نو نافق حنزله معنا به یې در وکړم چې ګډوډ شو حنزله ګډوډ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولا په مخه ورغی او دوی هم دغه روان دي چغه وی نافق حنزله ګډوډ دی ابوبکر ورته وی مالکا څه شوي هلکه څه چل خیر دی وی حضرت ابوبکر وی چې موږ د نبی علیه السلام سره په مجلس کې ناست یو نو وی موږ بل شان حیثیت تی زمونږه داسې راته را جنت ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو او دا دوزخ داسې محسوسو لکه چې دا په سترګو باندې اینو بل شان کیفیت په دې وړونو کې خو چې د نبی علیه السلام نه دې خوا شو او بیا د خپلو ښځو او بچو سره ګډوډ شو نو بیا مغه حالت نه بیا هم رانه هغه آخرت یېري بیا جنت یېري بیا دوزخ یېري بچی ښکلو او ښځو سره ناس پاس شو هغه چې د پیغمبر مجلس کې څه دي هغه بیا نینو او نه محسوسو نو لکې مې دا راله چې دا چې ته منافق نشو منافقان نشو التم یو حالت ته د منافق خو در نړۍ یو شانتي ظاهر بل شانی که نه نو دا خو هغسې نه ده خو لیکن د پیغمبر سره یو حالت دی او کورم د بچو سره بل حالت التم دنیا یېره ده کورم بچو سره دنیا یاده ده التم اخرت یاد دی کورم بچو سره اخرت نه دی یاد دنیا یاده ده حضرت ابوبکر ورته وی الکه انا وجد وی زه خو هم دا مونمه وی دا شی خو په ما کې هم شته چې د نبی علیه السلام مجلس کې یو شانتي وو او چې کور لاړ شو بیا بل شانتي وو زه چې ځو چې د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو رایل حضور پاک مبارک ته کېناستل او دوی هم اقه ناره لګی نافقه حنزله د الله رسوله حنزله ګډوډ دی حضور پاک هم دې تپوس کوي مالک څه شوي دي څه مسله ده نو دا حال یې ورته وویل صاحب چې تا سره ناست یو نو اخرت جنت دوزخ داسې ښکاري لکه په دا سترګو چې وینو دنیا مو یېری او چې ستا نه لاړ شو او کور ته بچو ښځو سره ګډوډ شو بیا مو هغه حالت نه نبی کریم کور دا هغه تقوا ده دا هغه تقوا ده دې ته هغه تقوا وایي زړه کې یره او خشیت په زړه کې راشي دا د تقوا یو مرتبه ده نو راغی نبی علیه السلام ورته وایي ای حنزله وی که تاسو ما سره په کم حالت یې او دا حالت همیشهی کور کې هم دا حالتي بچو سره هم دا حالتي پلار هم دا حالتي نو لصافحتکم الملائکة علی فرشکم بیا بم دې حد ته مرتبه ورسي چې فرشتې به د سره په کټونو بسترو کې ستړي نشي کوي ولیکن ساعتا د یو ساعت به داسې وي یو ساعت به داسې دا خو د دنیا حالت دی دنیا کې خو داسې کېدی نشي ما والا حالت که پکوری بچو سره بس کې بیا خو ګټه نشي کولی بی سره بس کې تعلقات نشي قائمولی دوستانو به سره بس کې گپ شپ او خوش طبیعتی بیا نشي کولی یو ساعت به یو شانتی بل ساعت د پیغمبر علیه السلام د مجلس په داسې مثالو لکه بلف ته چې کم ځای نږدې وي زیاته رڼا یې پکې او د بلف نه چې کم ځای لرې وي نو هلته رڼا کم وي داسې ده که نو چې حضور پاک مجلس کې به څوک ناست و به ټوله رڼا وه لکه بم رڼا پرته و سترګو کې بم رڼا پرته وه او چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس ته به اخوا شو او کور ته به لاړ د رڼا سر به کت داسې لکه تاسو یا مونږ چې ته د یو عالم تقریر اورو نو هغه حالت بدلی بل شانتی وي او چې تقریر ختم شي او سړی کور ته لاړ شي نو حالت بیا بل شانتی وي دا یو اثر وي د مجلس لیکن صحابو کې دا سوچو چې دا ولې داسې دی کم حالت چې زمونږ د رسول الله مبارک په مجلس کې دی چې هغه حالت زمونږ په کور کې وي دې ته تقوا وایي ما تاسو ته حدیث 13 جمعه ویلو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې اوه کسان په د الله د عرش لاندې د قیامت پر ورځ باندې اوه کسان او نور به څونه نږدې وي 1 میل به نور نږدې وي
یو میل. نو په ترمذی شریف کې یو حدیث تیر شو پرون نابل اور زمون په ترمذی شریف کې حیران شم. وی میل هغه صحابي وی اراوی وی میلونه خود دوه قسم دي. و یو خدا میل دی دا چې کم په سړک باندې کم لګېدلې دي او په لار لګېدلې دي. او په عربی کې میل سلی تم وی چې پسترګو کې سړی وی. میل عربی کې سلی مونږ پښتو کې سلی ورته وایو. رجونو مکه پروت او سترګه کې وای. نو نبی علیہ السلام وی چې نور به یو میل نږدې وي. نو آیا د ازمکه والا میل دی او هغه سلی والا میل دی؟ نمره به نږدې وي او هر سړی به په خپله خوله کې ډوب پروت وي. ډوب د چا د کونډو پورې، د چا د بډې پورې، د چا د سینې پورې او د چا د خولې پورې. دغه میدان کې به اوه قسمه خلک د الله د عرش د سوري لاندې ناستي. به الفاظ دیگر د الله میلمانه وي، د رب العالمین او د پروردگار میلمانه وي. نو هغې اوو کې یو کس څوک دی؟ تقوا والا متقی. رجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه. هغه سړی دی چې دی ځان له په کوټه کې دی، ځان له په جومات کې دی، هېڅوک نشته، پروردګار ورته رایاد شو نو سترګو نه اوښکې وبې دی. وی منله چې الله زما ارس ویني، وی منله چې الله ما ګوري. د خلکو مخکې خو هر سړی نیغي، د خلکو مخکې د نوکر د خپل افسر مخکې ټیک ټاکي، پلار د بچو مخکې او بچې د پلار مخکې ټیک ټاکي، رور د رور مخکې ښځه د خاوند مخکې ټیک ټاکي. جمعات کې چې خلکو سره ناستې ټیک ټاک پې شرمېږي به چې دا ګناه د خلکو مخکې کومه، دا رور به راته وایي چې دا څه کوې، دا زوی به وایي دا څه کوې، دا پلار به وایي دا څه کوې، دا ګاونډي به وایي دا څه کوې، دا افسر به وایي دا څه کوې. لیکن کمال به تقوا به دې الی ذکر الله خالیا چې ځان له هېڅوک هم نی او الله را یاد کې او د سترګو نه دې اوښکې دارې ووایي. دا صفت به ځان کې پیدا کوو. ورونو ګورئ، دا تقوا والا صفت به ځان کې پیدا کوو. دا به نه وایو یاره دا خو د ډېر خلک په دې دوکه دي. که ته ورته وایې نیکي وکړه، مړه رب غفور رحیم دی، الله مهربانه او رحم کوونکی دی. داسې وایي که نه وایي؟ ښه، د پښتنو متل دی وایي ګوړه ګوړه کوه نو خوله به رې خوږېږي. یو سړی چې ګوړه ګوړه کوي نو خولې خوږېږي، خوله به کله خوږېږي؟ چې ګوړه وخوري. که ته د ورځې په تسبیح راوالې او 10,000 کرته په تسبیح اړی چې ګوړه 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 نو خوله دې نه خوږېږي. او که داسې یو پوټې غوندې د دې نوک عمره ګوړه دې ژبې ته راوړله پټک دې خوله خوږه شوه. نو که ته ډېر هم وې چې الله غفور رحیم دی او په ما به رحم کوي او ګناه کوي، نو دا ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي. د الله رحم وجود ته رادننه که یو ټوکله ګوړه وخوره. داسې عمل وکړه چې د الله رحم در کې در دننه شي. داسې عمل وکړه، پوټینی عمل وکړه، لږ عمل وکړه، خو چې ته د الله د رحم ستا په دې سینه کې وردن نشي، ستا په دې وجود د الله مغفرت راشي. او که ته هسې ګوړه ګوړه کوې نو په دې خوله نه خوږېږي، ګوړه به خورې نو خوله به دې خوږېږي. ځان داسې که چې د الله د مغفرت او د رحم ستا په دې سر او په دې وجود کې لږ پوټینی مردن نشي، نو بیا کار کوي، بیا سم دی. نو ځان له په دې اړه ښه کوو. هلکه زه مسلمان پیدا کړی مې جنت ته به مې بوځي. مسلمان یې پیدا کړی خو د مسلمانۍ کار به کوې. یوازې دا چې مسلمان 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 دغه مثال دی چې ګوړه ګوړه کوه خوله به دې خوږېږي. مسلمانۍ والا کار وکړه، د اسلام هغه عمل په دا ژبه کې ده وسکه، خوله به دې خوږه شي. د اسلام والا هغه پټکي راواله په دا سر یې کې ده، د اسلام هغه جامه راواله په دې وجود یې کې ده، د اسلام هغه عمل راواله، هغه اخلاق راواله او په دا ژبه کې ده. اوسکه اسلام، اوسکه په نوم نه، اوسکه اسلام. نو ته ګوره چې بیا د خوله په اسلام خوږېږي که نه خوږېږي. موږ سکه نه کوو د اسلام. بستن کې خپې ورکوي، نه مونځ شته نه روژه شته، نه مونځ شته او نه روژه شته، او نه زکات شته او نه حج شته، او نه چېته مسلمان ته ښېګړه شته او فایده شته، او مسلمان او مسلمان یم ګوړه ګوړه کوه خوله به خوږېږي. یاد وساته رونو، رسول الله مبارک دا نه دي مونږ ته ویلې چې بس الله غفور رحیم دی او مونځ مه کوه، الله غفور رحیم دی او نیکي مه کوه. دی مونږ ته نه دي ښولې، مونږ ته دا ښولي چې ځان داسې که چې الله در باندې رحم وکړي. الله رحیم دی چې رحم در باندې وکړي. داسې عمل وکړه، داسې سکه وکړه، الله غفور دی چې دې وبخي. الله ته توبه وباسه چې الله دې وبخي. نو فضول بدن لړه نه خوشحاله
او د صحابو کې پریخي دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بادشاہ د امیر المومنین د مسلمانانو بادشاہ، او د شپې په لارو کوڅو کې ګرځېد. لارو کوڅو کې اسې ګرځي چې د خدای یاره ني، نو د شپې څوک خوب پرېږدي، تقوا ني سړی خوب پرېږدي. یو غلام د اسلام یو ځل روان یو ځای کې مړانه ولیدله، وی ما ته وی ته راځه مخامخ چې ته قافلې نه څوک پاتې شوي دي او ښار ته نه دي را رسېدلي، ورشو څه ضرورت یې نه. وی چې ورلو نو ماشومان دي او هغه جاړي او یو ښځه د اورې بل کړی دی او سمسۍ ده په کټوۍ کې وایي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ښځه نه پېژنده او نه هغې پېژنده. وی دا ماشومان ولې جاړي؟ وی دا وږي دي. نو دا کټوۍ کې ولا څه پخی نو زر پاخه کا چې دا لوږې ختم شي که نه. وی دې کې خو څه نشته په کټوۍ کې، تشه کټوۍ ده. وی دا تشه کټوۍ دي په اور ولې خېده او سمسۍ پکې وی. وی دا ماشومان اوږي دي نار دي ماشومان جاړي. نو دا مې خوب نه ورځي، نو دا مې ولا کټوۍ په اور کېښوده چې د دوی تمه پیدا شي چې مور خو راله څه شی پخی. نو که په دې تمه کې یو پوټې را جړی قلاره شو خوب ولا ورغی. اوهو حضرت عمر ورته وی چې د ماشومانو خوراک نشته، ډوډۍ نشته، اوږي دي، نو ته عمر له ولې نه ځې؟ بادشاه له امیر المومنین له ولې نه ځې؟ بادشاه د مسلمانانو له چې د بیت المال نه څه درکړي. ښځه ورته څه وی؟ وی دا به د قیامت په ورځ پته لګي. اوس خبره پرېږده، د قیامت په ورځ د الله دربار زما لاس او د عمر امیر المومنین ګریوان، هلته به خبرې کوم، دلته دا خبرې نه کوم. وی تا نه عمر څه خبر دی چې ته د ګریوان نه نیسې؟ ته خبر کا، نو که بیا در لرا نغې او څه در نه کړه نو بیا د ګریوان نه نیسه. وی چې ما نه ځان نشي خبرولی بادشاهي ولې کوي؟ ما نه به ځان خبرې کنه، بیا بادشاهي ولې کوي چې ما نه ځان نشي خبرولی؟ چې دا ټکې ووې بس عمر پاسېد. غلام ته زه چې ځو، ښځه خو ما نه پېژني، زه چې ځو بیت المال ته ورغی، یو بوجۍ ډکه کړه، زیتون او اوړه او ستوان او هغه زمانه کې چې څه ګډوډ خوراک و د هغې بوجۍ ښه مضبوطه ډکه کړه. چې ډکه کړه اوچته یې غلام ورته وي صاحب ما ته یې پرېږده چې زه یو څه نه دا بوجۍ به زه وړم. ګوره امیر المومنین دی، ستا بادشاه زرداري به اوس بوجۍ په اوږه کړي، ستا گورنر به په اوږه کړي، ستا وزیر اعلی به په اوږه کړي بوجۍ، ستا افسر به په اوږه کړي، ستا ممبر به په اوږه کړي. وبه کړي داسې څوک؟ دې ته تقوا وایي، دې ته یره وایي. وی ما ته یې را په اوږه کړه. نو یو شی دی، دې بوجۍ په اوږه کړي دي، ستا دې بادشاهانو هم بوجۍ په اوږه دي، خو د وبال بوجۍ په اوږو پرتې دي. د قیامت په ورځ د ګناه بوجۍ د دې په سټونو پرتې دي، د ګناه نشته تقوا. نه مونږ کې شته، خفه کېږئ به نه، نه مونږ کې شته، نه زمونږ په حکمران طبقه کې شته، نه زمونږ معاشره کې نشته تقوا. که تقوا په معاشره کې وي دوکه به نه وه، امن به و، سکون به و، اطمینان به و، خوشحالي به وه. نن د بچي جون محفوظ نه دی، د ښځې جون محفوظ نه دی، د مالدار جون محفوظ نه دی، د غریب جون محفوظ نه دی، د مولا محفوظ نه دی، د مقتدي محفوظ نه دی. عزت نه ستا محفوظ دی او نه د مولا محفوظ دی، نه د خان محفوظ دی او نه د غریب محفوظ دی. داسې ځکه نه ده. ډوډۍ شته چا سره او چا سره نشته، څوک د لوږې مري، چاله چل نه ورځي چې دې سره څوکم، څوک د لوږې مړ شو، چا سره د پیسې د سنبالي ځای نشته چې دې سره څوکم، او چې چا سره ډوډۍ نشته هم پریشانه دی، او که چا سره ډوډۍ ډېره ده هم پریشانه دی. هر سړی په لوی غم کې پروت دی. ولې؟ دې سینه کې تقوا نشته، د دې سینې د الله سره ربط کنیکشن نشته. که د دې زړه ربط او کنیکشن د الله سره پیدا شو، ته ګوره چې بیا د بلب بلیږي که نه بلیږي. د بلب تار کټ دی نو بلب به څه بل شي؟ بلب تو تیاره ده، تار کټ دی. که دا دې زړه کنیکشن الله سره ولګېد، الله سره کنیکشن دا تقوا ده. اوس لنډه معنا شو تقوا څه ته وایي؟ الله سره د دې زړه د خیر کنیکشن او ربط. که دا ولګېد ته ګوره چې زړه بلیږي که نه بلیږي. مړه دې مړ وی دا بوجۍ ما ته په اوږه کا. هغه سړی څه وایي؟ هغه غلام وي صاحب نوکر وایي څه ته؟ زه غلام نوکر یم، نو بوج به زوړم که ته به وړې؟
حضرت عمر ورته څه وایي؟ وی دا بوج خو به مې ته یوسې، خو د قیامت پر ورځ به مې بوج څوک وړي الله دربار کې؟ د قیامت پر ورځ د ما بوج به څوک وړي په سټ؟ غلام وی ورچت مې کا بوجه نو چې څوک دا بوجه د اړو بلد نی کنه ناغه بیا هغه ته اړل بیا ډیر زیات مشکل دی. چې څوک د بار د اړو بلد یې هغه ته آسان نه، او چې څوک بلد دی نو هغه ته ډیر زیات مشکل دی. نو ما بوتا یو ځل پټی دلو نو غنو ګړې مرا پوګا کړه ناغه شولګر نه یو مرګري زمیدار ما ته وی چې ته پرې د مونږ به درولو. ما ته خاندل مې تا خو لس ورځې شروع دي نه لس ما ته راکې ځان سره یوسم ناغه د نر بچی ما ته مضبوط ګړې وتاړه چې ګړې وتاړه نو خوړې پښو کنه نو ما ته را پوګا کنو چې پوګا مې کنو پېښو ما چې خدای دې سره به وسکوم ناغه دوبچو کې مې کله په یو خواط لو کله په بل خواط لا اخیره کې خوان دیونه کاغه میدان ته مې وغورځ یو دو درې مې درا پوګا کړو میدان به څوک تورنجو سره پوری وړي. نو د با هغه ماشومه لکو دا هغه زمیدار زیو هغه را منډه کړه هغه یو دوه لاسو د چت کو پوګیا کو نیک ما سره روان شو. نو حضرت عمر خدا بار د وړو بلد نو د بوج نو حضرت اسلم وی قسم د چې ما وته قتل د خپې به کګي وګیت لري راتله حضرت حضرت بس کما تیرا پوګه کوي نه قیامت پر ورځ به زما بار توړي بوجه راوړه د خیمه خوا کې وګرځول اخر ته وی خواشه کله خوا کړه هغه کټوي وینځل هغه کې ستوان او سوړا او سب کجوره او سقې پسې ګړې کړې او لګیا دي اور نه بلیږي. وی ما وته چې دی خواشه سیبا چې دا اور د تبل کمې ته اخواشه نو پوکې به و لګي بکته پوکې به و لګي بکاو وی قسم دې چې هغه منظر مې سم پسترګو کړي چې هغه اور لګي به د حضرت عمر د ګری نه پورې پورې وتراوته یالوا غوندې په خکړه چې په خکړه اخر ته د ماشومان سره د خواکا ماشومان خوراکو کوي مې چې زه چې زو کنه صاحب یو صبر وکړه ماشومان مې په جلالي دي چې په خندې وینم چې ماشومان په خندو په لو بټو شو نو روان شو. نو اخر ته وی سار لراشه مسجد نبوي ته چې تعالی مونږه وظیفه مقرر کو وی زه چې درشم ما به عمر څه پیژني وی تراشه ما بلته ومني زه به ما او نه پیژني چې عمر سار وختي خزر علی مسجد نبوي ته چې را لسنګ تاسو کې امیر المؤمنین هغه دي چې وی قتل خزه پرستو کې دو شو خو بیګا خو بده ما پوکی والی دي خو هغه سړی دی او چې کله ته عمر رخصتې ده نو دا خزه وته رښتیا دعا کوي وی اے مرګری اے مسلمانه وی خدای دې د عمر نه بچي والو تعالی دې خدای درکې ته د بادشاہ لیک هغه د بادشاہ لیک نه وی دا تراشه سار نو بیا تکي مو ویني نو چې خزه دیولې ده او بو بیګا خو می پوکی په دوالی دي بوجه خو می په در اولې ده نو خزه رستو حضرت عمر مګو راځه خزه مخ کې وظیفه ولا مقرر کړه وی وای کنه تروري اوس به د قیامت پر د چا غریوان نیسه اوس بس دا غوي دلته کده ما په مخ کې نه ولا به پرېدم اوس په د قیامت پر د الله په دربار کې غوي کوم چې الله عمر زمونږ امیر المؤمنین او خیمه ته ورنږدې شو د خیمه نه بار یو سړی دی څه چل دی مسافر مجید د خیمه کې د فریاد आवाज ولې وی زما کور والي په دې خیمه کې او ماشومه پیدا کیږي نو بیا څوک دی ورسره څوک وسره نشته مسافرین په دې بیابان کې ارسه په دې پر خودلو نیمه شپه کور ته رامن نکړي او خپل بیبي ته وای د امیر المؤمنین بیبي چې توس خاتون اول وای او دې زمانه کې وت خاتون اول وای خاتون اول به ورشي داسې به وکي وی ال شابه یو مسافر دی او بچی کیږي ال شابه لګ ما سره لاړه شه دا غي خدمت وکړه دایتوب چې وته وی د دایتوب خدمت وکړه هغه ځان سره هغه وخت کې د ماشوم په کېدو په وخت کې څه سامان لګي خزله سخوراک پکاریا ماشوم لا هغه زر در راغون کړ او حضرت عمر ته مخ کې د خاتون اول د صحابه او د زمانه د حضرت عمر بیبي ورپسې ده خیمه ته وردن نشو خدمت وکړه سړی خو نه پیژني چې د حضرت عمر دی دا هغه خزه له خدای بچي ورکړه زوی پیدا شو چې زوی پیدا شو حضرت عمر ته بیبي आवाज ورکړه وی امیر المؤمنین مبارک تشته ستاده دی مسافر رور زوی شو چې هغه ولیدل په لرزان شو د امیر المؤمنین دی اوی نو تقوا
لکه د الله یرا، دا تقوا معنا شوه. تقوا چې لکه یرا راله نو پرهیز د ګناه نه، دا د تقوا معنا شوه. تقوا د الله سره د خپل زړه ربط او کنیکشن د خیر جوړول، دا تقوا شوه. تقوا څه شوه؟ د خپل زړه او د وجود پرهیز شو او دا بچ کول شو د ګناه نه او د شیطان نه او د اور نه، دې ته تقوا ویل کېږي. دا یو مشترک غوندې لفظ دی. نو خدای پاک دې په مونږ کې تقوا پیدا کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل یو مثال ورکړي د بني اسرائیلو د یو دریو کسانو. په بني اسرائیلو کې یو درې کسان په لاره تېرېدل، نو باران شو، په زلزل شو، نو دا درې واړه یو غار ته ننوتل. بخاري شریف کې یو اوږد حدیث دی او امام بخاري چې ولې نوم مې ښودلی دی، نو هغه په بره عنوان د حدیث الغار یې ښودلی دی، د غار وار والا واقعه. نو درې واړه ننوتل غار ته. چې ننوتل ګروز ګروز د زلزله شوه. چې زلزله شوه د غار د خولې نه یو غټ کاڼی را پرېوته او د غار دا خولې بند. دی غریبانان په هغه غار کې دننه پریشانه ونختل چې خدای اوس به څه کوو؟ رڼا بنده شوه، رڼا نه لګي. هوا بنده شوه، اکسیجن بند شو. خدای دا به اوس څه کېږي؟ دا ډېر ګران کاري. په ما هم یو ځل تېر شوي دي. ما سره یو ملګری په مکه مکرمه کې یو وخت کې مونږ بره په یو دغه کې اوسېدو، بره چت کې. نو په هغه لیفټ ختو. نو هغه لیفټ ته چې څنګه ننوتو او په هغې کې روان شولو چې هغه د نیمې له ورسېد، نو لیفټ په ځای ودرېده، بلکل په دا میانس کې ودرېد. او چې څنګه ودرېده نو بجلي پکې باندې مړه شوه، پکې پکې لګېدلې بجلي، پکې پکې بند شو بجلي. هغه پټېنې ځای خدایه پاکه دا به اوس څه کېږي؟ بلکل الله ګواه دی، نه ما خبرې کولی شوې، نه د ما هغه ملګري خبرې کولی شوې. سترګې مو بقې شوې، اکسیجن ورو ختمېږي، ساه لږه لګالو. خدایه دا څه شو؟ دا به څه کېږي؟ نو هغې کې یو انټرکام غوندې لګېدلي، هغې باندې مې راواغېسته، هغه اوچت که هغه سړي سره خبرې کوه، هغه هم اوچتی. یاره جي یو 2-3 منټه دا کیفیت په مونږ تېر شو، خو د مرګ هغه کیفیت و. الله بیا فضل وکړه، هغه شی په خپله روان شو. نو درې واړه غریبانان په غار کې بند شو، تیږه پې پرېوته، اکسیجن، هوا، رڼا هر څه بند شو. دې کې دا یو کس ډېر هوښیار و. هغه وی داسې کار دی چې بغیر د الله نه بل څوک مونږ اوس نشي بچ کولی. مونږ چې بچ کوي نو پروردګار به هم بچ کوي، بل څوک نشي بچ کولی. او پروردګار چې مونږ بچ کوي نو الله به هم بچ کوي چې مونږ الله اوس خوشحاله کړو. که الله هم خوشحاله کړي نه نو مونږ نه بچ کوي. نو الله پسې خوشحالېږي په نیک عمل. اوس دلته په دې غار کې خو مونږ نیک عمل نشو کولی، مونږ خو په پریشانۍ کې پراته یو. نو راځئ داسې کار کوو چې مونږ په دنیا کې چام کم څه نیک عمل کړی دی، نو خدای ته به ورمخکې کړو چې الله ما دا نیکي کړې ده، ما دا نیکي کړې ده. نو ممکن ده چې رب العالمین په مونږ رحم وکړي. ډېره ښه ده. نو هغه یو کس وایي چې پروردګار ما خو یو نیکي کړې ده. نیکي مې دا وه چې ما مزدوران راوستل او کار مې پې کوو، او ورسره مې فیصله کړې وه چې دونه به روجي در کوم. نو چې کله ماښام شو، مازدیګری شو، نو نورو له مې هغه خپلې مزدوري ورکړه او هغه یو کس هغه مزدوري پرېښوده او لاړ. ما ورته ویل لکه خپله مزدوري یې واله، اړو غږ یې ونه کړ لاړ. وی ما وی چې خدایه دې سړي خو دا مزدوري پرېښوده، دا مزدور خو زه پېژنم هم، ناراروي مزدور دی، د سره به څه کوم؟ نو زما یو پټی و، ما د هغه غروج راواغېستی، هغه مې وله په هغه پټي کې وکرلې. هغه زیاتې شوې، بیا مې وله وکرلې، نورې زیاتې شوې. نو په هغې باندې وله ما غلامان او ویندې واغېستې او ګډې چیلې اوښان مې واغېستل. وی ډېره موده پس یو سړی راغی، وی ما ته وی چېرې تا باندې زما لږه قرضه ده. خو څه قرضه دې ده؟ یو وخت کې تا له ما مزدوري کړې او زما څه روجي کېدی، هم مې درته پرېښي، ما له هغه خپلې روجي راکړه. اوهو خوشحاله شوم. وی ما وی چې دا مخامخ ګاړۍ ته ورشه، دا چې څومره سامان دي، دا اوښان او ګډې چیلې او دا غلامان دا ټول ستا دي. وی ما ته وی چې ټوکې را پورې کړې، زما خو یو څو کیلو، دې زمانه کې کیلو دی، هغه زمانه کې به ورته فرق او سا وې، زما خو یو څو کیلو روجي کېدلې. وی ما ورته قصه وکړه چې دا له ما زیاتې کړې دي، دا هر څه ستا دي. نو دا سړی وی یا الله که دا کار ما خالص تا د رضا دپاره کړي پروردګاره، ځکه دغه وخت ما صرف او صرف ته راضي کولې. نو الله لږه غوندې دا تیږه ښکته کړه چې یو ټوټې غوندې هوا خو را باندې ولګي. دې ته هغه توسل بالاعمال الصالحه وی، په نیکو اعمالو باندې وسیله نیول.
وی لږه غوندې تیږه ولقېدله او په موږ یو پوټی هوا ولګېد، اکسیجن خو چالو شو. دا بل وی چې یا الله زما بوډاګان مور او پلارو، هغه مور او پلار چې زما کوم بوډاګانو نو زه به تلم ګډې چیلی به مې سرولې. په دې منځ کې ته بیا وایم جومات هغه زمونږ کار دی الحمدلله څه ډېر حده پوره شوی دی، خو لکه قرضه را باندې پاتې ده او پلستر هم پکې پاتې دي. نو مهرباني وکړئ چې څومره د چا وس کېږي نو دې سره تعاون وکړئ، ښه دې صادر کې مدد وکړئ خالص د الله د رضا دپاره. لکه ما چې ته کوم واقع جوړونه کړې ده خالص په دې نیت چې دې نه ما هېڅوک نه خبرېږي او الله خبرېږي، د هر چا د خپل وس مطابق. دا د جومات مسله ده چې الله تعالی دا مسله حل کړي. بهر کیف وی ما دا چلو که چې ما به ګډې چیلی سرولې، خو چې ماښام به مې ګډې چیلی راوستلې ما به دې پی واغېشتل، نو لومبې به ما مور او پلار باندې سکل، بیا به مې په خپلو بچو باندې سکل. یو ځل نږدې ګیا کمه وه نو ګډې چیلی مې ډېرې لرې بوتلې وې، نو ناوخته رالم، نو چې رالم زما مور او پلار بوډاګان اوده شوي، نو ما هغه ګډې چیلی ولوشلې او هغه پی مې په جام کې واچولو. وی هغه ماشومان چې څومره و هغه راته رینګېدل، هغې جړل چې مونږ له پی راکړه. وی ما ورته وی چې تر څو مې د مور او پلار باندې نیس کړې نو هغې نه پورې تاسو له نه در کوم. وی دقسې ولاړ وم ماشومان په خپو کې رنګېږي د شپې اکثر یې څه تېره شوه، چې تېره شوه سهار قریب شو نو مور او پلار راویښ شو. چې راویښ شو ما ته یې وکتل، او بچې وی ما وی چې ماشومانو له به دې ورکړو، نه بابا نه بیبې چې تاسو نیس کړې زما بچي به یې نس کړي. په هغې مې هغه پیوس کړل، بیا مې هغه بچو له ورکړل. الله که دا کار ما خالص تا د رضا دپاره کړي، صرف دې له پروردګاره چې ته پې راضي شې، نو خدای لږ غونې دا کاڼې نوره مړقه وه چې یو پوټې داسې لږه رڼا خو راته لږه پیدا شي. ګوره په نیک عمل الله خوشحالېږي که نه، نو هغه تیږه لږه نوره مړقې ده، خو د تلو لار بیا نشته. دا دریم سوی، دا دریم وی چې زما را ترې لور وه. دا ګورې د حضور پاک د مبارکې خولې واقعه ده. زما د ترې لور وه، زما ورسره ډېره زیاته مینه وه، ډېر محبت و. نو یو ځل چې ما د ګناه مطالبه وکړه، نو هغې ما ته وی چې ما له به یو 100 روپۍ راکړې، نو زه به ګناه کوم. نو زه خو غریب وم، نو تکړه شوم، لګیا شوم، هغه مزدوري او قیسې پسې مې شروع کړې، هغه 100 روپۍ مې ورته برابر کړې. نو ما ورته یو ځای مقرر کړ چې دې ځای ته راشه، هغه خپلې پیسې دې واله. وی هغه ځای ته مې راته راغه لور راله، هغه پیسې مې وله ورکړې. نو مې چې اوس به زما خبره منې او ډېره ښه ده. نو وی دقه ځای کې یو زما را ترې لور ده او یو ځای بل هېڅوک نشته. نو چې ما هغې د ګناه اراده وکړه نو هغه په رپېدو شو، په جړا شوه. نو ما ورته وی چې ولې زه خو تا سره په زور ګناه نه کوم، ما خو دله پیسې در کړې، اجرت مې در کړه، په پیسو په اجرت یې در کوم، او ما دله پیسې په بلو دغه پیدا کړو، تا راته ویلو چې دا پیسې پیدا کړه، نو دا په زور تا سره ګناه کوم چې اوس جاړې رپېږې. وی ما ته څه وایي؟ ما ته وی چې نه، د زور خبره نه ده، په دې نه جاړم په دې چې ما دا ګناه چاته نه ده کړې. نو دا الله نه یریږم، لوی الله نه یریږم. دې وخت کې هېڅوک هم نشته، یو تی یو زیم یو پروردګار یو الله دی. الله نه یریږم. زمونږ نوجوان کل که دا سوچ پړه کې را پیدا کو، والله که بیا د موبایل او د کمپیوټر غلط استعمال وکړي. ته چې دا په موبایل باندې دا ګندونه ګورې او په کمپیوټر دا ګندونه ګورې، نو د خلکو مخکې کتلی شي نه، د پلار مخکې کولی شي نه، د رور مخکې کولی شي نه. که تا دا سوچ وکړه چې دلته خو زیم او دا کمپیوټر دی او الله دی، دلته خو زیم او دا موبایل دی او دریم څوک دی؟ الله دی. او لکه دا سوچ وکړه چې دا الله ما ویني، قسم په خدای کړي دا ګناه وکړله، بالکل به ونه کې. خدا تصور نشته کنه. زه سوچ کوم اخرت منم ټیک تا د ایمان د حق پورې د سره منم چې مسلمان کافر دته نه وایم، خو چې کوم آثار د اخرت د منلو دی هغه په لکه نشته، بالکل نشته. ګیس ترکارشتا، خو چې ګیس د کوم مقصد غشتل چې پخلې په کې نه تیوانه غشته، پخلې دې په نه کا. صادر د سره مضبوط شتا، خو صادر نه چې کوم مقصد غشتل چې یخنه کې په ځان ګرم کې هغه فایده لري تیوانه غشتله. د ایمان او د اسلام نه چې کوم فایده غشتل دي هغه فایده مونږ وانه غشته د ایمان او د اسلام نه. ها په دې وجه رپېږي او بس وی زمو یریدم واقعي. وی ما وی جهان دا 100 دینار اشرفه دا ستا شوي او زه دنه لاړم. الله تا ته پته چې دغه وخت کې دا ګناه ما کول نو ما کولې شوه،
خو خدای ستا نه ویریدم. دې ته هغه تقوا وایي. هېڅوک نشته پروردګاره ستا نه ویریدم، نو ما هغه ګناه پرېښوده او هغه پیسې مې د تره هغه لور ته مفته پرېښودې. نو خدایه که دا عمل ما خالص ستا د رضا دپاره کړي او ستا د یارې نه مې کړي، الله لږه غوندې تیږه ښکته کړه چې مونږ ته لار وشي او بار وځو. نو تیږه وړقېده او لار وشوه، درې واړه بار ووتل. الله بیا مدد کوي که نه؟ د متقیانو مدد کوي پروردګار. قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا قرآن هدل للمتقین هدل للناس دواړه وایي. انسان د هدایت لپاره راغلی دی، خو چې کوم انسان ته هدایت وایي نو هدل للمتقین، دا بیا متقی او پرهیزګاره شو. الذین یؤمنون بالغیب، متقیان څوک دي؟ الله مني لیدلی نه دی. ګورئ په شیشې مني، قیامت مني لیدلی نه دی. نه سترګې، حواس او عقل قیامت نشي معلومولی، د هغې ادراک نشي کولی. فرشتې لیدلی نه دي او نه په سترګو لیدلی دي او نه په عقل معلومولی شي. الله وشته، رسول وشته، بیا مني. ویقیمون الصلاة، پابندۍ سره منځونه کوي. یقیمون الصلاة، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، منځ پابندۍ سره کوي. او بیا راځي څنګه دی؟ ومما رزقناهم ينفقون، ما چې کومه روزي دله ورکړې ده د الله په لار کې خرچ کوي. بچو لم ورکوي، ښځې لم ورکوي، جومات لم ورکوي، ګاونډي لم ورکوي، زکات هم ورکوي، قرباني هم کوي چې په واجبي. والذین یؤمنون بما انزل الیک، په قرآن هم ایمان دی. وما انزل من قبلک، مخکني کتابونه مني، انجیل، تورات، زبور، دا نور کتابونه هم الله نازل کړي. الله رستو سوی وبالآخرة هم یوقنون، دا ډېره مضبوطه خبره ده. وبالآخرة هم یوقنون، او مؤکده جمله ده، اخرت باندې یقین ساتي چې ما اخرت په لویه ورځ به الله سره مخامخ کېږم او ما نه به الله تپوس کوي. عمر مې درکړی څه کې دې تېر کړو، خصوصا ځواني دې څه کې تېره کړه، مال دې وګټه ده کم دی نه او خرچ یې څنګه کړه، او پوهه مې درکړې و تا د هغې مطابق څه عمل وکړو. نو الله وایي چې دا متقیانو نتیجه څه ده؟ اولئک علی هدی من ربهم، دا په صراط مستقیم دی. تا هلته مخکې صراط مستقیم غوښتی دی، اهدنا الصراط المستقیم، ځان نه متقي جوړ کا، دا صراط مستقیم دی. اولئک هم المفلحون، دا کامیاب دي. نورونو تقوا ځان کې پیدا کول پکار دي. د خدای نه تمه بم ساتو او د خدای نه یره بم ساتو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی که بالفرض د قیامت پر ورځ باندې رب العالمین اعلان وکړي، حضرت عمر وی چې ټوله دنیا ری دوزخ ته ځي او صرف یو کس ته جنت ته ځي. بالفرض فرض خبره ده، صرف یو کس ته جنت ته ځي، باقي د ټوله دنیا دوزخ ته ځي. وی زه به یم چې دا به ځې ما، وی دونه مې د خدای د رحم امید شته. او که بالفرض الله د قیامت پر ورځ اعلان وکړي چې دا ټول مخلوق د جنت ته ځي او صرف یو کس ته دوزخ ته لاړ شي، دا ټول مې وبخل، په فرض محمول ده. بالفرض ابلیس دې مځي او دا کافران دې مځي او صرف یو کس ته دوزخ ته لاړ شي، نو زه وایم چې دا به عمري. نو د خدای نه یریږم، زړه کې د الله یره. او یو صحابي دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، هغه سره حضور پاک مبارک پټ پټ رازونه ښودي، پټ پټ رازونه ورسره ښودي، ډېر پټ رازونه صاحب السر ورته وایي، د نبی علیه السلام رازدار، پټ پټ رازونه ورسره. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د یو ځل تپوس وکړو چې ملګري تا نه یو تپوس کوم، وی تا ته خو نبی علیه السلام ډېر پټ څیزونه ښودلي دي که نه؟ وی او. وی منافقان یې درته ښودلي دي؟ وی بلکل. ما سره یو فهرست پروت دی چې فلان کې منافق، فلان کې منافق، فلان کې منافق، فلان کې منافق، لیست را سره پروت دی، دا ماته نبی علیه السلام ښودلي دي. خو عمره امیر المؤمنین ورې ښولې درته نشم، ځکه دا د پیغمبر علیه السلام ما سره یو راز دی، که ما ته وایي چې ما ته وښایه دا منافقان درته یې ښولی نشم. وی نه، وی دا درته نه یم چې ما ته یې وښایه، خو صرف یو تپوس ته نه کومه، تا سره چې ستا په کې پیغمبر علیه السلام درته کوم منافقان ښودلي دي، ته هغې ته لږ نظر وکړه چې د عمر نوم به خو پکې نه. الله اکبر. هغه عمر چې رسول الله مبارک د ده متعلق د ده مخکې وي، عمر فی الجنه، عمر به جنت کې، ده ته پته ده
اوریدلی دي. هغه عمر چې نبی علیہ السلام کله د معراج نه راغی نو عمر ته وی عمره وستا محل ملي دلې دي په جنت کې مې یو خشتخ کل اعلی محل لیدو. نو ما تاسو کو چې دا محل د چا دی؟ دا به زمینو دوره خشتاو. وینه دا د حضرت عمر دی. په بخاری کې راځي، بخاری شریف کې نو ما وی چې درې گوردن نه کېږم. خو عمر استا غیرت را روان دي شو چې عمر خوري غیرتی دي سينه غوسه ورنشي چې ته زما محل ته ول داخل شوي. نو استاد غیرت ته وجه ور داخل نشم. نو د خوشاله د وجه نه د حضرت عمر پسترګو کیوخ کراغه وی جړل ابک اغار یا رسول الله زب پتا غیرت کوم چې ته زما کور ته ول داخل نشوي. دا مرتبطه ده د جنت کې محل مشتا. دا مرتبطه ده چې جنتی دی. دا مرتبطه ده په یو موقع کې حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله عنهما ولار دي او نبی علیہ السلام دی خلاص کې حضرت ابوبکر ونیو او د ګس لاس ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په ګس لاس ونیو او د صحابه مخ کې د قصې درېدل. وی هکذا نبعث یوم القیامت، وی قیامت پر زمونږ د قبرونو د قصې پاسو. دا مرتبطه ده. خبر دې دا نه چې خبر، لیکن تقوا یره د الله نه پزله کې دومره ده یریږي. کم ساروی ما د طویلی سپی او چیچون کې سپی دی پا ارچا عملکی خود خپل مالک نه یریږي که نه یریږي؟ ولی د مالک نه یریږي؟ دکه مالک دو درې ډبه والی دی. که څه پدې مالک ورځم د خود څلور ډبه والی بیا مې وای. نو سپیم چې په یره پکې راشي نو ټیکی او چې یره د چاننی نو په هغه باندې غب کوي. نو انسان له پکار دی چې په خپل لکه تقوا پیدا کړي، یره پیدا کی. تو د تقوا او یره پیدا کړ ټیک ټاک بې نه به گاونډي نه گاونډي ته ضرري، نه به د زوی نه پلار ته ضرري، نه به د پلار نه زوی ته ضرري، نه به د دوست نه دوست ته ضرري، هیڅ ضرر بني نه. معاشره کې به امني سکون به اطمینان به خوشاله خوشحالي به. خو مونږ کې تقوا نشتا. الله دې په مونږ کې تقوا پیدا کړي. نو رب العالمین فرمایي قرآن شریف یو ځای کې نه بار بار یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الله نه پلکی یره پیدا که خدا سے یره چې د الله د شان مناسب یره ده. څه زړه کې به د الله احترام او تعظیم کینې. داسې نه لکه د مار نه سړی یریږي. الله نه د ظلم یره به نه کې لکه پلار نه او د استاد نه چې سړی یریږي. هغه د عظمت یره یې پلکی داسې. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. او کوشش وکا چې غالبستا تابعدار د پروردگار تر مرګه پورې پاتې شي. الله دې مونږ کې تقوا پیدا کړي.